أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان پیدا کړی د انسان من نطفة د نطفې نه فإذا هو خصيم مبين بیا دغه انسان خصيم جګړمار مبين ښکارا دغه د انسان د پیدا کولو هغه احسان ذکر کیږي هغه لوی نعمت چې د انسانیت پیدایش دی او د دې سره سم شکوه هم ذکر کیږي چې په انسانانو کې ځینې خلک د سشته چې الله تعالی د عظیم احسان یې کی او د الله تعالی په توحید باره کې جګړه شروع کړي د خصيم مبین د سورۃ یاسین کې هم تقریبا 77 نمبر آیت البته ذکر شوی دی البته کې خصيم په معنا د دې سره دی چې هغه د قیامت باره کې جګړه کې قیامت نه وایي او دې ځکه کې خصيم په معنا توحید سره دی چې دا جګړمار دی په باره توحید کې توحید نه منکر دی دا د شکوی ذکر شوی دی ځکه کې د دې نه مراد توحید باره کې جګړه هغه ځکه کې باره د قیامت کې جګړه نو هم شکوه شو عوام د انسان د پیدایش هغه عظیم احسان او لوی نعمت او دلیل عقلی دی په توحید د الله تعالی باندې والانعام او الله تعالی پیدا کړی دي ساروی خلقها جدای پیدا کړی لکم سازو د پاره پیه بده کې دفئن اسباب د ګرمایش دي ومنابغ او نور فائدې دي ومن حتا کورون تاسو د دین خوراک هم کوي یعنی وخی هم تاسو خوري دا بل نعمت بر سر نه د الله تعالی د عظیم نعمتونو او دلایل سلسله د سیده چې په اول سره کې د زمکه د اسمانونو بحث راغی ځکه چې د انسان پیدایش او د انسان ژوند بغیر د زمکه د اسمانونو ممکن نه نو چې کله هغه ذکر وشي پسې د انسان ذکر شو اوس انسان ته د کوم شیزونو ضرورت د ژوند تیرولو لپاره کوم ضرورت دي اوس د هغه باسته چې ام انسان د لپاره زمکه اسمان پیدا به د انسان پیدا او د انسان د پیدایش نه وروسته انسان ته څومره ضرورت دي هغه تمام اسباب او وسایل ورته هم پر دنیا باندې پیدا نو الله والانعام خلقها ساروی الله تعالی پیدا کړی دي لکم فیها دفئن استاسو د پاره بده کې دفئن اسباب د ګرمایش ګرمایش اسباب په سارو کې څنګه دي د سارو وړلای د هغه وجغانی د هغه سرمن د یخنی موسم کې خلک استعمالي د ګرمایش لپاره ځان د یخنی لپاره د یخنی نه بزان بچ کې د ګرمایش لپاره استعمالي ومنافع او نوري فائدې دي نوري فائدې څنګه دي په دغه نه علاوه نوري فائدې دا چې د سارو ډیر سيزونه ډیر آزاد سي دي چې په دوايانو کې لګي او دغه دوايانو کې چې کوم هغه چې کوم فائدې دي دغه په کې الله تعالی پیدا کړی دي نو د ځکه کې اولنې د ګرمایش سامان و منافع او هغه فائدې چې په حال ذکر ته ونه شو لیکن وروسته په تجربو سره معلومه شو چې هغه دوايان دي او ومن حتا ګولن باز ردینه تاسو خوري یعنی زره ساروی د دغه وخت حلاله ده دغه وخت د پاره تاسو ساتي دغه وخت تاسو استعمالوي در سارو فائدې شي ولکم فيها جمال او اساس د پاره په دې سارو کې جمال خایس حين تريحون وحين تسرحون هغه وخت چې تاسو په بیګا کې راړوي کوړت وحين تسرحون او په هغه وخت چې سحر بوزي سره ولت تريحون بیګا نه سارو کوړت راوستل او تسرحون په معنا د سرولو سره د کله سحر کې تاسو سر د پر اړوي نو بده د عربو عام پېښه ساروي او په سارو باندې هغه ډېر خوشاریدل نو دا غوي د مزاج مطابق الله تعالی وایي چې په سارو کې خاصه د پاره خایس ته کله چې تاسو بیګا کې راړوي چې ماړی نو ډېر خسته ښکاری او وحین تسرحون هغه وخت تاسو سحر بوزي سر د پاره بهر پریدي نو د تسرحون د بیګا درام مخې کړ حالانکه سحر مخې بیګا ورسته خو دغه اشاره دی خبرې ده چې دا بیګا پټین کې سارو ماړی نه دي خایس او حسن زیات په نسبت د سحر باندې وتحمل اثقالکم او بارای او چتای بوجنا او تحمل او چتای اثقالکم بوجنا استاس الى بلد یو کرینا لم تکونو چې نوې تاسو بالغه رسول کې حقیقت الا بشق الانفس مگر په مشقات د خپل نفس باندې یعنی په سړک ولو د خپل نفس باندې ځنه ساروی تاسو رده پیدا کړی د جګه صرف بارولو د فار دي او هغه بارونه د لوړي د یو کړي نه بل کړی چې تاسو یو وړي نشي درانه بوجنه کی تاسو په شابه باندې وړي نو ډیر زیات مستړی کی بشق کلان پوس په مشقت د نفس باندې په ستړیوال د نفس باندې اله رسول شي او دغه بارونه تاسو له ساروی په شا کی او خان قچر او دغه شانت کی خره اسونه او بل زګین ته ورسي
وتحملوا شتي اسقالكم بوجن استاسو الى بلد یو کرینا بل کریت لم تكونوا بالغيه جنوي تاسو رسون کې هغه لرا الا بشق الانفس مگر په مشقت د نفس باندې ان ربكم بشکر رب تاسو رؤوف خامخ مهربان دی رحیم رحم والا دی په تاسو دومره خبرګي تاسو د بار غم هم کړی دی هغه کې د هم ساری پیدا والخيل والبغال والحمير لتركبوها اسون او قچر او خرو دې د پاره تاسو ورلې وکي بدی باندې وزین تن او دام خایسته نو د درې قسم سارو صرف د پایدې ذکر شوی د خرو اسونو قچرو یو په تاسو ورلې کولای شي بل د خپل مان انسان مالدار معلومیږي خسته معلومیږي خه معلومیږي نو حسن شوشا او دغه شان د کې سوالې د دوه فائدې تک استره کې دي په دې ځکه کې د تاکلون باس را نه د خوراک باس به بالکل را نه صرف د سوالې باس پکې راغی او زینت باس پکې راغی نو دینه معلومه شو چې اسونه قچر او خرسو خورینه د خوراک لپاره نه دي په دې کې د بغال او حمیر چې د اتفاقی دي چې حرام دی حرام ده په دې کې مکمل اتفاق خیل باره کې اختلاف د اشته دي احادیث په دې کې متضاد راغلي دي چې اس چې کم دي د پاک دي خړل جایز دي کنه جایز دي په دې کې بحث لیکن په دې مسله باندې اتفاق د اس د جهاد الاله او د جهاد د اسباب او د آلات او قدر او احترام پکاري نو کم از کم قدر د احترام د وجنه خو اعلی لیول پکار نه دي چې احترام وشي او ګره د خوراک شروع شي د جهاد او د جهاد د اسباب توهین به شروع شي دغه خاتمه به شي کم بشي نو په دې وجه باندې په دې خو اتفاق دی چې کم از کم اعلی لیول خو مکروه خو لازمي دي جهادي قدر د وجنه لیکن حرام ده نه دي قطعي حرام نه دي او اختلاف پکې شته ويخلق او د الله تعالی پیدا کوي ما هغه الله تعالی مونږ تاسو نه پیژنئ یخلقو در په مستقبل لفظ دی چې مستقبل کې نور شي نه برا پیدا کی چې په حال نشتا او دغه شي نه الله تعالی وي تاسو پیژنئ نه عرب خلک مخاطب دی ولني دغه زمانه چې تاسو په حال نه پیژنئ آینده زمانه کې را پیدا کی داسته شزونه دي تفسیر معنی قرآن وایي دا نوې ایجادات دي نوې ایجادات چې څومره گاډي او جازونه او شزونه جوړیږي د سوال لپاره نو دغه پیشنګوي الله تعالی په یخلقو ما لا تعلمون سره وکړه چې د شیزونه برا پیدا کیږي چې په حال تاسو لیدل نه دي لیکن دا انسانان خپل صلاحیتونه استعمالي تجربه به کوي او دغه د الله تعالی کوم مصنوع شیزونه چې کوم الله پیدا کړي دغه برا ځای کوي د یو ترتیب ورکي هغه باندې په ټیم په ټیم سره نوې شیزونه جوړیږي کله به د ریل ګاډي په شکل کې کله به د موټر په شکل کې کله به د جهاز په شکل کې داسې مختلف صورتونه به اختیاري نو یخلقو کې هغه پېشنګویان هغه ایجادات او پېشنګوی ده چې کوم د قیامت پورې بکیږي لیکن په هغه زمانه کې تفسیر یې ونشو وضاحت تفسیری ونشو چې د شذونه پر ازي ځکه خلک و بحث کوي چې دروغ دی رښتیا دي دا شتو کنه شتو کله بکیږي کله بنه کیږي نو خلک یو بل باس کې بدنه وتلې او خپل مقصدی باس نه بقوا شوی وي نو په دې وجه باندې صرف پېشنګوی اشاره موجوده ده تفسیری په هغه زمانه کې نشو لیکن د حالات سره ثابت شو چې دا نوې ایجادات دي مصداق وعلى الله قصد السبيل او خاص په الله تعالی باندې قصد السبيل بیانول سمیلاری د آیات کې دو معنی مفسرین ذکر کړی دي یو معنی دا چې په الله تعالی باندې بیانول سمیلاری دي هغه لار هغه اعمال چې کوم انسان الله تعالی درسي جنت ته رسي د الله تعالی د رضا سبب جوړيږي نو هغه طریقې کار او هغه دین بیانول الله تعالی تاسو بیانوي او دغه سملار د الله تعالی درسي دري دوی معنا د علی الله قصد السبیل دا چې وعلى الله قصد السبیل او خاص الله تعالی ترته رسیدل دی په سملار باندې چې الله ته ځان رسید په سملار باندې روان شي نو کدا اولنې معنا واغستل شي چې په الله تعالی باندې بیانول سملار دي نو بیا به دا فواید دلایل شي چې الله تعالی د دلایل عقلی دلایل نقلی دلایل ول ذکر کوي د دې لپاره ذکر کوي چې الله تعالی قصد کړی د اراده کړل چې سملار تاسو بیان کړي پس سملار د وضاحت لپاره دلایل پیش کړي نو لہذا دا آیات په فضایل دلایل شي او کدا به معنا واغستل چې الله تعالی طرف ته رسیدل دي په سملار باندې نو دا بیا فضیلت د دین شي د شریعت شي چې دین او شریعت هغه عظیم دین دی هغه عظیمه طریقه ده چې په دې باندې الله تعالی ته انسان رسیږي بل لار باندې رسیدل نشي او دا د فضایل دین شي بیا فضایل دلایل نه دغه دوه معنی مشهور دي دوه خپل ځمانه صحیح دي ومن حجائر بعض دلایلونه کګی لري دي کګی لري مطلب دا چې په دغه لار روان شي الله تعالی رضا نشي حاصلوله جنت ته نشي رسیدلې بل چرته بلار شي کګی لار یو خو عام سوچ کفر دی چې کوم خلک روان دي د کفر مختلف لاري دویم چې دنه په اسلام په جامه کې دنه هم ډېر کوګوال شته او داغه پېښنګوي چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی د چې دغه کوګواله بدی حتی پر سیوا شي چې بغیر سطح باندې بدار ډالي
دو اویا باطل ډېر ته ورسیږي ټول بدري یو صحیح دو اویا ډېر باطل د کګي لري خلک به رواني او اسلام او قران ته به نسبت کیږي حدیث ته به نسبت کیږي لیکن د خلک به جهنمي بیا به یو حدیث مبارک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تاسو کو صحابه کرام تاسو کو چې دا درې اویا ته ورسیږي د خلک دومره به کګول روان شي او د اسلام په جامه د اسلام په دعوی کې د نبی رواني صریح کفر خلق پیژني لیکن په اسلامي پیشه کې د نه د کګي لري په سره څنګه معلومه چې د کګي د سملار ده ول سملار علامات راته خو چې د سره معلومه کو کګي لري په خپل معلوم شي نبی عليه السلام ورته ویل چې خدای سملار معلومول غواړي سملار داسې ده چې ما انا به و اصحابي په کوم لار چې روانه مو کوم لار باندې زما صحابه کرام روان دي د سملار همدغه لار ته اهل سنت والجماعت ویل کیږي چې د نبی عليه السلام سنت مخه ته پیش کی او صحابه کرامو ژوند او سیرت مخه ته کیږي باقي باندې عمل شروع کی دا د اهل ته ویل کیږي اهل السنت اول جماعت سنت مطلب دا چې نبی عليه السلام عمل او طریقه او جماعت نه مراد جماعت صحابه مراد صحابه کرامو ډاله او نو معلومه دا شول چې اهل السنت والجماعت نه علاوه چې څومره ډېر په دنیا کې دي په کم نوم باندې چې کار کوي په کم لارم چې خوشي نو دا باطل ګمراه ډېر او دې څنګه کې تاسو خیال کې سنت ته موږ وایو موږ حدیث ونه وایو دا وضاحت مخکې من کړی دی په حدیث او سنت کې ډېر زیات فرق ډېر پاسې دي حدیث چې کوم دی نو دا منسوخ او دا شان د کې ضعیف او دا شان د کې هغه حدیث متعارض دا ټول حدیث دی د نبی عليه السلام خصوصیت هغه حدیث چې کوم باندې امت عمل نشي کولای هغه چې کوم ضرورت باندې بنای دا ټول به حدیث دی خدا به سنت نه یو ټکی یو حدیث عمل له سنت کېدل لپاره سلور شرایط دا چې دا عمل به د نبی علیہ السلام خصوصیت نه او دغه شان د کې امت له به عمل کول ممکني دوه خبرې شوي دریم دا د منسوخ شوی نه دریم دا د عام د امت لپاره کړی خصوصیت د پیغمبر بنئ اوس دا خبره چې کله تا راجمه کړلې نو دا سنت خاص مضمون وګرځیدو عام نش اوس د دې نډیر خبرې بهر شولې کمی خبره چې کم کارونه چې نبی علیہ السلام د ضرورت بنیاد باندې کړی دغه سنت نه دي لکه څنګه د بخاری شریف په روایت کې دي چې نبی علیہ السلام د وحد د غزا نه ورست په یو ځګر کې ته شاوده سه ماته په ولاړه باندې مات او د دې ځګر نه و چې په دې باندې چت نو الکتریک باندې کې ځګر نه بیت الخلا وا چت دیوالونه وو چت پینو خو نبی رسول الله زنګانانو کې زخم کې نهسته نشو بیا د عائشه رضی الله عنها روایت کې دي چې نبی عليه السلام بارک چا دا خبر وکړه چې بناسته امتیاز نه کوي په ولاړه کوي پلا تو صدقو چې به تصدیق نه کوي اوس دوه روایت راجمک نو د عائشه رضی الله عنها چې د نبی عليه السلام سره ټول عمر تیر شوی دی نو دغه روایت بنا باندې موږ دسی وایو چې نبی عليه السلام به ضرورت چرته په ولاړه امتیاز نه دی کړی دا ولنه روایت چې د ضرورت باندې بنا دی نو د حدیث نه کوم ځای معلوم شو دا معلوم شو چې څوک بیمار کې نهسته نشي په ولاړه باندې ماته ولې شي ضرورت وخت خو به ضرورت د خلاف سنت دی او ناجایز غلط کار نو اوس دغه حدیث په بنیاد باندې یو سړی نشي ویل چې په ولاړه باندې کول هم سنت شولې دغه حدیث دی خدا سنت نه دی تاسو ته وضاحت وایي دغه شان کې حدیث به لیکن دا بس سنت نه لکه نبی علیہ السلام شپاړسنی میاشتې بیت المقدس ته منځ کړي زمونږ د پاره تجربه جایز هم نه موږ نشو کولای او دغه حدیث شو سنت نشو نبی علیہ السلام معراج په وخت کې اسمانون ته لاړو موږ نشو تللی نو دغه حدیث دی خو سنت نه لري ولې موږ په عمل کول ممکن نه دي دغه شان د ځنی اعمال خصوصیت د پیغمبر دي امت د پاره نه دي لکه د نبی علیہ السلام د نحو بیان سره نکاح کول دغه خصوصیت موږ نشو کولای سمه وسال مسلسل روزه نیول چې ماس کې نه ماته مسلسل دی نیولې شپې روزه نه ماته نبی عليه السلام نیولې شو موږ نشو نیولې دغه شان د کې زمونږ د پاره نه ده نبی عليه السلام باندې تهجد فرض زمونږ باندې فرض نه دي بلکې نوافل کې راځي مستحبات کې راځي نو د دې نه معلومه ده چې سنت یو خاص مضمون دی حدیث عام دی لہذا د حدیث په مضمون باندې د نوم باندې عام دوکي خلک یو بل ورکي او الزام لګي چې پلان کې سره د پلان کې حدیث خلاف دی بخاری د حدیث خلاف دی د مشکار طریقه حدیث خلاف دی نو هغه جواب هم نقد چې حدیث او سنت کې فرق معلوم کا او عمل په اعتبار سره بیا راشه کما عمل زمانه سنت خلاف بدعه او ته چې کوم تشریحات چلے جنگي د صرف په قواعد ته پیتنه د حقیقت نه نو دا د ځکه کې د پیتنو خبره مو کړل چې بعض د لارونو کګي لاري دي نو کګي لاري په خپل ځای باندې پرې دا سم لارته معلومه نو کوم کس په سنت عمل کوي او نبی عليه السلام او صحابه کرام په قول پیل باندې عمل کوي دغه سړی په سملار باندې روان دي باقي ټوري لاري کګي لاري بیا چې په کوم شکل کې په کوم رنگ هم را پیدا کیږي نو بس پرې دا وي خو باطل بلازمي ولو شاء الله قد الله خوخه لهداكم اجمعين تاسو ته به هدایت کړي وي ټول ته دې مضمون کې اشاره ده یو بلی خبره
چې په نظامونو کې دا کم نظامونه چې چلیږي په دنیا کې د الله تعالی طرف ټاکل شوی نظامونه دوی دي یو تکوینی نظام دی یو تشریعي نظام تشریعي مطلب دا چې تاسو الله تعالی یو قانون را لګل چې په دې باندې عمل وکړي که عمل هم په وکړو جنت کوم هم نه کو جهنم او داغه د پر الله تعالی یو مستقله فارموله ذکر کړل چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تاسو لم اختیار درکړل چې په شریعت باندې عمل کوئ نام کولای شي او که په کفر باندې عمل کوئ نام تاسو سره اختیار شته کولای شي خو دومره خبر ده چې کفر هم کوو جهنم ته ما چوم دې ته ویل کېږي تشریعي نظام نو په تشریعي نظام کې الله تعالی ټول خلکو ته هدایت کړي هر چاته سملار خودل اوس راځو تکوینی نظام تکوینی نظام هغه چې باقي الله تعالی انسان له اختیار نه دی ورکړي هیڅ چاله اختیار نه دی ورکړي لکه د خلکو عمر چې د سړی په پلانکټه باندې مړ کیږي دومره به بچی کیږي مثال به تور باندې او داسې خصوصیت به وي پلانکی کاسته په پات حملويږي پلانکی کاسته په غم راځي پلانکی ته په بیماری کړهو راځي دا هغه مسائل دي چې په تقدیر کې الله تعالی لیکلي دي او تکوینی نظام دی نو دغه دعاګانو سره تعلق شته د صدقو سره تعلق شته هغه باندې حل کېدی شي لیکن د هغه نه علاوه د انسان سره هیڅ اختیار په لاس کې نشته چې انسان به دغه برای راست به دغه نظام کې مداخلت وکړي ترمیم کې بدلې کی نو په تکوینی نظام کې الله تعالی چاله اختیار نه ورکړي چې نه ورکړي نو اوس په دې ځکه کې الله تعالی وایي چې کله الله خو به تاسو ټول ته هدایت کړي وي معنی دا ده چې به اختیار شکل انسانان ته ملاو شو به اختیار کې خلک کافران شو ځینې مسلمانان شو او کافران پکې رالو اختیار کړه خلکو اختیار غلط استعمال کو کله الله خو به تکوینی نظام کې به دخل جبرن مسلمانان کړي وي خو د جبري ایمان به الله تعالی ته منظور نو فائدې نه و نو بده ور جبري لحاظ باندې څوک مسلمان نشو اختیار په خپل ځای باندې پاتې شو